لیکلي دي په نور امت باندې وفات جمعي کې جنازه کېږي شوا د رسول الله نه ځکه دا څه خصوصیت امتیازات لري چې هغه دوه صفاتونه کې بعضی داري به تور مثال د قرآن راغلي نور لنا د وحي کېږي نور لنا د ډېر ودونه جواز ته نور لنيشته او دغه شان د باندې جنازه نه کېږي به د جمعي سره په خلاف د نورو د شفاعت کبرا کوي په خلاف د نور انسانانو شفاعت باره کې موږ دا ویلو اهل سنت والجماعت د دولس اقسام ټول مني شوره معتزله او نابوي صرف سفارش درجات مني نور نه مني رسول الله فرمایي چې دنیا کې چې سفارش وکړي الله بدله اجر ورکړي آخرت کې رسول الله سفارش کوي انبیا به کوي شهدا به کوي علما به کوي قران به کوي روزه به کوي وبقيه ارحم الراحمين رب العالمين به پاتې واغه هم چې انسانان د جهنم د من نه رابال کی رسول الله پر حساب کتاب لپاره ځان له سفارش کوي د جنت دروازې د خلاصون لپاره ځان له سفارش شي د یوشلی باره کې ډیر کول الله لیکلي د غیر لپاره ځان له سفارش شي د یوشلی باره کې باندې کیو بدی برابر رسول الله به سفارش کوي چې الله معاف کا شفاعت قهری د الله په وړاندې بدمعشي کول بالوجاهت بالمحبت دا به نشته دا قران کې جرمن الله رد کې هغه مراد دا دی د محمد رسول الله امتیاز ذکر عبارت نه کی دین ورسره اختلاف د خبره کې راغلی چې وفات خو چرته ویسو بعض ملګرو دا ویلي چې دا بوړو بیت المقدس لا الته انبیاء علیهم السلام دفن شوی دي او بعض ملګرو دا خبره کو چې دا موږ مکی وړو رسول الله به دا غیر توصیف کو او دریم جماعت د شوی چې دا په مدینه کې به درې اختلاف را درې قول رااله چا ویل چې دا بقی کې دفن کو او چا ویل په دې کوټه کې دفن کو او چا د حمزه خاله وړو رضی الله تعالی عنہ چې کوم په احد کې د رسول الله کاکا شهید دی اسد الله سید الشهدا حمزه رضی الله عنه چې هغه په شهادت باندې تقریبا د رسول الله رسول الله دوکله وکیلاړي ابو بکر شه ویلي ویمار محمد رسول الله نور دی چې انسان او نبی کله په یوځای کې وفات شي نو امغه د دفن به پکار دی دا نه منګه مکی لوړو نه بیت المقدس لوړو نه بقیع لوړو او نه بل ځای لوړو هم دې ځکه د دفن پکار دین ورسره به بل اختلاف راغی قبر شکر من رسول الله وهو نو دا به من دوره وهو شق او کله حد دیو سلام صلی الله علیه نو عباس به ویلي د لحد وهلو د بار ډېر قابل چې د ابو طلحه شه بده او د شق او ډوري وهلو د بار چې نه خونی غبانه کنه لیکي چې کله د ازمکه کله کوي ابو عبیده ابن جراح د شام د مجاهدونو قومندان دوړ په مجلس کې نو ویغه به کسان ولېږي بابا سي به دعا وکړه چې ګره د اختلافات راشي به دعا پکار ده وی ویل الله چې کم انسان کم شي کم عمل رسول الله له خوخي او د ملګرو لپاره خیری اګه انسان را مخره راولا نو تر څو پر چې ابو عبیده ابن جراح راتلو په دې وخت کې ابو طلحه صاحب را ورسید چې دا د لحد والا او رسول الله په ویل چې الله حد لنا لحد موږ د پاره دی دا شق د بل چا د پاره نو لحد ورته والو ځکه دعا نو رسول الله مسربک الله برابر کړه څو وخت به دا دفن شو عائشہ رضی الله عنها فرمایي ودا چې په کومه کوټه کې موږ په بل کوټه کې ناسو موږ دا معلومات نو چې څو به دا دفن کیږي وې د شپې اخر یې چې شوا د بیلچو اوازونه او کړنګار شروع شو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام قبر کې خود او د پاسه ملګرو ور باندې خبرونه راوړولې د ور باندې کې خو دا معلومات موږ نه و اې دینه دا خبره معلومه شو چې د شپې یو سړی چې د دفن د مړي وکی څه منعت بنئ ولې سوال دا دی یو حدیث کې رسول الله دینه منع کړو نو څنګه بدل د دفن کوي یو جواب دا چې دا غسړی په کفن کې لږ نقصان راغلی او یا قبر کې ورانه او یا د دې وجنه چې باز ملګری به جنازه کې برخه نشي اخیسته کچته د درې مشکلات نه ان شاء الله کې شاده شپې دفن کړو سومان عد بنئ اې دین ورسته رسول الله چې کله قبر کې خودو په کومه طریقه دوه طریقې یو دا چې به تور مثال دا اوس قبر دی اې دې قبله طرف نه د امړې سړې د شو روان کی او الته کې به وردننه کې لحد کی ویم دا چې د قبر دا په دلته به مړې کیدی او د شمخ مخ نیغ به شي نقل کی او به اعلان قبر کې کیدی دله ویل چې صلی صاحب د دیم دالی کلی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کوم قبر استلو دی فوسره کټ کې خودو دغه نو ورسره جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هم سره روان کی مخې لکه او د قبر کې شي وردننه نه کی الته شي وردننه کې نو شا وردننه نه کی علي سے بولاړو فضل قسم دی چې د رسول الله کاکا زمون او عباس صاحب دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله علي صاحب د حد وردننه کې نو د مخه قبله په طرف باندې ورواړو او سنت طریقه دار چې دا ټول مړي د قبله په طرف باندې ورواړو ولې شي څه شګه دا وغیرہ دا مرته برابر کړل دی ملاله چې په یو بغل باندې شي پروتي یوازې به د مخ نه بلکې دا ټول بدن اړول رسول الله خادم دي چې شکران هغه په خوا کې ناش
د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو شړې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې ان په ژوند کې ډېر استعمال ولا هغه نو شکران دار واخصه او زلزلې د محمد رسول الله د مبارک بدن نه اواره کړه چا ورته دا ولی ودا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ژوند کې ډېر استعمال ولا نو کدا چیرته موږ پریدو بار نو به څوک استعمال کوم چیرته دی له ګورو خامخ څنګه زړه ور باندې درسي په کار دا چې دم دلته منکیرو دیګه به دوه قول دی یو قول نو دا چې ګرځي چې دته بیرته بیره استری شوی ده او نور د پاسه ور باندې د کامي کښته ورکه خو دي سنت طریقه کامي کښته په خینه او لرګیم نه دانی د خاورونو د کامي کښته دی ورته راوړی وي یوه کې خدا به بل کې خدا به بل نو په دې وخت کې د محمد رسول الله یو ملګری مغیره رضی الله عنه او د رسول الله غارد خصوصي دی قوي انسانو او د انسانو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول بدن به پټ کړو سیوار د وسرګونه زګورو باندې کله چې صلح الحدیبیه کې بلکې دغه نه مخکې وفد راغلو صلح الحدیبیه کې د عروه ابن مسعود په واسطه باندې هغه رسول الله د مبارک ګیرله ګوتی ورولې وې د خوا کې ولاړو موټه وسره چې د الله شو ورول وکته کله چې ګندره رسول الله د ګیرې صلی الله استوي هغه ویل دا څو دی ودار وراره رسول الله ورته ویلي وې د خواغه ډیر رس کسان باندې مالک وشي دغه د طریقه و چې د غسانی بچا خو د ورغلی و نو نور ملګر چې پرشي وکړه دا ونه کړه ویل کته په ور کړی دل ورنه کړی د قصو کې دا ټول وزواشني هغه ټول یو چې عمر مدینه منورې راوړو رسول الله ورته چې دا مال د خپل دی خو لیکن ایمان د قبول لې نو مغیره سه ورته ویل چې هغه وخت کې زه پوهه نه ومه الله شمال اسلام نصیب کې زوس پوه شم او د تبوک په غزا کې رسول الله او د صبح برابر ولې د خبره مبارک بدن باندې ویل راچولې